साइफर केस کې 10 کاله قید سزا نه پس عمران خان ته په توشاخانه کیس کې 14 سال قید ملو شو. جی عمران خان سره د عمران خان خزي بوشرا بیبي له هم په دغه توشاخانه کیس کې 14 سال قید ملو شو. عمران خان ثابت کړی چې عمران خان یو بهادر لیډر دی، ځکه تر اوسه پورې عمران خان په جیل کې نه تر اوسه بیمار شوی دی، نه ولا بل څه مسله راغلی، نه ملک نو تختیدو او نه څه ډیل وکړو. جی بل طرف ته د ریحان زیب د مرګ خبر اوریدو نه پس عمران خان په جیل کې جړلی هم د ډیر زیات د جیل ذرای نه دا خبر مخې ته راغلی دی. جی بل طرف ته عمران خان باندې څنګه ډیر کیسونه جوړ شو او نواز شریف کیسونه څنګه معاف شو، د حواله سره مریم نواز په 2020 کې یو سټیټمنټ جاری کړو چې به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. دینه علاوه توشاخانه کیس ټول حقایق په هم په دې ویډیو کې ډیټیل ډیسکشن پاغي هم کو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. تاسو د معلومه چې په سایفر کیس کې په عمران خان باندې 10 کاله قید چې کم دی خاطر دی. اوس سایفر کیس نه پس په توشاخانه کیس کې په عمران خان او په بشرا بیبي 14 سال قید چې کم دی اوخه تو جرمانه په هم لګیدل. څومره جرمانه به هم په دې ویډیو کې تاسو لاندازه وشي. ټول نو به د عمران خان په کیسونو او سزاګانو باندې خبره کو، څنګه چې د عمران خان کیسونه به څنګه ختميږي. د حواله سره مریم نواز نه په 2020 کې وایس اف امریکا ول یو انټرویو وشته چې وایس اف امریکا د مریم نواز د تاسو کو چې رستا په پلار په نواز شریف خو ډیر زیات کیسونه دي دا به ختميږي څنګه. نو مریم نواز ورته وی چې دا غي لار مال راضي، دا غي چل ماته راضي او اغه لار دار چې تبه معافي غواړي او خپل سلف ریسپیکټ چې کم دی هغه به قرباني لار ډیر اسانه ده. او سلف ریسپیکټ په څنګه قرباني معافي بچانه غواړي هغه لړي تاسو له کې دې شي پته یو کپته ویم نه نو انویسټیګیشن ورپسې کوي. بل پرون ټولو نغټ خبردار راغله چې عمران خان او د بشرا بیبي له په توشاخانه کیس کې 14 سال قید چې کم دی سزا اورول شوې ده. احتساب عدالت جج محمد بشیر عمران خان او بشرا بیبي ته سزا وروله. په دې کیس کې عمران خان 10 سال نااهل هم شو او دا مطلب 10 کال نااهل هم شو، 14 سال قید شو او 10 کال چې کم دی په دې کیس کې نااهل هم شو او 1 کروڑ نه زیاته جرمانه هم په عمران خان باندې لګیدل. 1 کروڑ 9 لک روپۍ دی که سمثینګ لایک دیٹ، خو 1 کروڑ نه برابر جرمانه په دې کیس کې په عمران خان باندې لګیدل ده. پرون سزا نه پس عمران خان ډیر مطمئن او پرون سزا نه پس په انټرنیشنل میډیا هم دا خبر چلیدل چې عمران خان د الیکشن نه بهر کېدو د پاره عمران خان ته مختلف سزاګانې ووریدل شي. په تاسو وایي توشاخانه کیس خو مخکې جج همایون دلاور هم پاغي باندې سنوي کړي و چې عمران خان په 9 مې باندې چې کله گرفتار کړو جج همایون دلاور په فیصله باندې. نو توشاخانه دوه کیسونه دي. جی یو هغه کیس چې کم جج همایون دلاور پاغي فیصله سنو کړي و توشاخانه کیس فوجداري و. جی اوس چې دا کم کیس دی دا توشاخانه کیس نیب ریفرنس کیس دی. جی په دې توشاخانه کیس کې نیب ریفرنس کیس کې په عمران خان باندې 14 سال قید چې کم دی خطلې دی، 10 کاله په نااهلي خطلې ده او هغې نه علاوه 1 کروڑ نه زیاته جرمانه په هم لګېدلې. اوس په توشاخانه کیس کې په دې کیس کې په عمران خان باندې څه الزامات دي؟ په عمران خان دا الزام دی چې کم زیورات عمران خان ته سعودي حکومت د طرفې تحفه ملو شوې وه نو د هغې قیمت عمران خان ډېر کم لګولی دی. خو اصل کې قیمت لګول د عمران خان کار نه دی. قیمت لګول چې کوم دی دا وزیر اعظم نه لګي، قیمت دا یو کیبنټ ډیویژن دی چې هغه د دې قیمتونو لګي اف بی آر او د مارکیټ ایکسپرت نه دا غینه رائے اخلي او غینه پس کیبنټ ډیویژن چې کوم دی د توشاخانه د تحفو قیمتونه لګي. جی سعودي شهزاده عمران خان ته چې کومه تحفه ورکړي و دا غي قیمت 1 کروڑ 80 لک روپۍ او عمران خان د هغه قیمت 80% الریډي ادا کړی دی. جی او عمران خان دینه علاوه زرداری او نواز شریف وغیرہ هم توشاخانه نه تحفې اغشتلې دي، خو هغه ټایم هغه به 10% او 15% قیمت ادا کولو چې بیا عمران خان دا قانون بدل کړو او قیمت چې کم دی 50% کو چې خامخه 50% چې څوک هم تحفه اخلي نو به 50% دغه قیمت ادا کړي. نو عمران خان الریډي دغه تو کم زیوراتو دغه قیمت الریډي 50% 90 لک روپۍ دغه جوړیږي چې دغه الریډي عمران خان جمع کړي وي. جی خو الزام په دغه چې قیمت ډیر کم لګول چون کې دا کار خو د عمران خان دی هم نه، دا خو ایکسپرټي مارکیټ ایکسپرټ یا اف بی آر وغیرہ ای د دې قیمت لګی. جی نو دا توشاخانه کیس کمپلیټ ډیټیل چې په دې باندې هم په عمران خان باندې 14 سال قید سزا په اوریدلې د 10 کال نااهلي او 1 کروڑ نه زیات جرمانه هم په عمران خان باندې لګیدلې ده. نو دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.